2025 د دې روجې هغه سرسایه فطرانه دا 100 روپۍ ده او دویمه مسله دا کله ورکول پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، د دې روجې یعنی د 2025 د دې روجې هغه سرسایه فطرانه دا 100 روپۍ ده او دویمه مسله دا کله ورکول پکار دی. نو محترمو دا خپل موري نور مسلمانانو باندې موري اکثر ملګری تپوسونه کوي. نو محترمو د دې 2025 چې کومه دا اوس روزه روانه ده د دې روزي هغه فطرانه سرسایه زمونږ د دې پېښور چې کوم ضلع پېښور د پدې کې هغه 200 روپۍ سرسایه ده. اصل کې ګوره محترمو دا سرسایه چې کومه را د دې په کوم 2 سره غنم یا وربشي د دې هغه ریټونو سره دا خيږي خطبر کیږي. اتیر کال کستاسو خېل د 2025 چې کوم روزه پاغي کې 340 وړډر ګرانو نو پټای 3000 روپۍ تروړه نو لہذا غنم ریټ سیوا نو لہذا د فطرانه لګه سیوا وا. اوس چې کم دی د پوکم 200 غنم قیمت تقریبا 200 روپۍ جوړیږي. نو د دې 2025 د غنم مطابق چې څوک سرسایه ورکول غواړي نو هغه 200 روپۍ دي. نو اکثر ملګری تاسو موږ چې کله زیات شي کله کم شي نو هغه مسله د محترم ما تاسو ته ویل د وړو سره تعلق ساتي خطه برکیږي. نو د دې 2025 چې کوم روزه د دې هغه سرسایه هغه 200 روپۍ د فی کس په سر باندې کاغه لوی واړو کې ماشوم چې هر څوک وي نو هغه به 200 روپۍ ورکي. دا غ فطرانه ده یو مسله. دویمه دا څوک چې د وربشو ورکول غواړي نو هغه 3.5 سره وربشي دي نو هغه 630 روپۍ جوړیږي. او کدا چې څوک د کجورو سرسایه ورکول غواړي نو کجورو تقریبا هغه 1400 روپۍ جوړیږي. 3.5 کیلو کجوري چې واچي تقریبا هغه 1400 روپۍ جوړیږي. او څوک چې د کشمشو دغه مویزو سرسایه ورکول غواړي نو هغه 3.5 سره تقریبا 2800 روپۍ جوړیږي. محترم سلور قسم سرسایه دا په کتابونو کې راغلي دا د غنمو، وربشو او د کجورو او د کشمشو. نو لہذا هر یو سړی به د خپل وس مطابق سرسایه ورکول غواړي. اوس یو سړی ډیر کروڑپتی دی اربپتی دی هغه د غنمو سرسایه ورکول محترم دا به ډیر زیات ناجیز وي. دا د خپل کیټګری دی خپل لیول د هر سړی خپل درجه مطابق. نو لہذا دا 200 روپۍ سرسایه د غنمو جوړیږي، 630 روپۍ 610 روپۍ د وربشو جوړیږي او د کجورو چې کم نه 1400 روپۍ جوړیږي او دغه رنګي 2800 روپۍ د کشمشو جوړیږي. دا یو مسله. دویمه مسله دا سرسایه کله ورکول پکار دی. نو لہذا دا روزه چې شروع شینو پدې کې ورکول پکار دی. ګوري اسی مسنون طریقه د سرسایه خدا د چې سړی د اختر په ورځ د اختر نمونه مخکې ورکی. خو لہذا نن سبا چې چاله د اختر نمونه مخکې ورکی هغه په کپڑے جامې د کور سامان څنګه اخلي. نو دی وجنه مسنون طریقه دا زموږ علماء لیکري چې په دې روزه کې ورکول شي. اوس دا 15 نن 14 روزه د نن پسې کې ورکوي یا لس ورځې پاتې شي پدې کې ورکې. نو لہذا بهتره طریقه دا چې اوس یو حاجتمن او فقیر دا سکونډ رنډ غیله ورکی هغه په ځان له ضرورت واخلي.